أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم باب في الفرق بين الضاء والضاد باب دی په بیان د فرق په منځ د ضاء او د ضاد کې دی باب کې امام جزري رحمه الله د ضاد او د ضاء په منځ کې فرق بیانوي اکثر قرآن کرام چې هغوی د قرآن ماهرین وي الحمدلله په هم آواز حروفو کې فرق کولی شي لکه مثال په طور باندې په سین ثا صاد ز دغه شان کې په ح او په ها کې په حمزه او په ها کې فذال او فزا کې فرق کولی شي لیکن فضاد او فزوا کې فرق نشي کولی بلکې بعضی قراء دا وایي چې کدا د یو مخرج نه هم ادا شي نو فرق نه پریوزي ضاد اکثر قراء بعضی خلق داسي چې هغه د ضاد مخرج نه ادا کوي نو امام جزري رحمه الله دا فرق ختمي دا غلط فهمي د قراء ختمي په دې باب کې چې ضاد او ضاد یو حرف نه بلکې دا د یو بل نه جدا حروف دي د صفت استدلالت او د مخرج په لحاظ سره او دا جدا کول پکار دي د باب کې امام جزري رحمه الله ټول د ضا حروف نقل کړي دي چې دا غیر مخالف نه بیا موږ تخکاره پته لګي چې دا د زګون نه علاوه چې په کوم ځای کې نور حروف لیکل شوي دي نو هغه څه دي افضل ضاد سره لیکل شوي دي امام جزري رحمه الله فرمایي بسم الله الرحمن الرحيم والضاد باستطالة ومخرج ميز من الزاء وكلها تجي في الزان ذل الزهر عزم الحفظ أيقظ وأنذر عزم زهر اللفظ والضاد أو ضاد باستطالة د صفت استطالت و مخرج او مخرج ميز جدا کړی من الزاء د زوانا وكلها تجي او تمام حروف زوا راځي في الزان فزوان کی ذل الزهر فذل او زهر کی عزم الحفظ فعزم او حفظ کی أيقظ وأنذر عزم او فعزم کی زهر اللفظ او فزهر او لفظ کی باستطالت په 1 نمبر شعر کې دلته کې ذکر شوی دی دلته کې با سببیه یعنی با سببیه ده یعنی د زواد د زوانه د فرق سبب بیانوي چې زواد د زوانه په څه شي باندې جدا ده او فرق پکې د زواد او د زواد په منځ کې شته دی ممیز پکې د امر صيغه ده یعنی معنا دا چې جدا کړي دلته د دې خبرې هم وضاحت وشو چې زواد د زوانه په څه شي باندې جدا ده د سبب استطالت او د مخرج په لحاظ سره د زوانه جدا دی چې په زوا کې صفت استطالت نشته او مخرج هم د زواد نه جدا دی وكلها تجي دلته دې خبري وضاحت کوي چې په قران پاک کې په کوم ځای کې زواد دی او په کوم ځای کې زوا ده هغه بیانې دلته صرف د زوا کلمات ذکر کیږي د هغه د مخالف نه وښکاره پته ولګي چې د دې کلماتو نه علاوه نور ځایونو کې زواد لیکل شوی نور ځایونو کې څه لیکل شوی زواد لیکل شوی دی بده کې چې بیا کوم کلمات ذکر کیږي نو هغه ځوان دی ناشند کې ذل الظهر دی دا کلمات ذکر کیږي چې په دې ځای کې د ځوان معنا اصل کې مسافرت او کوش کولو ته ویل کېږي دا په قرآن کې په یو ځای کې په سورې النحل کې راغلی ویوم ظعنکم ویوم اقامتکم ومن اصحابها و اوبارها دا ځای کې دا راغلی دویم بیا زموږ سره ذل په دې اشعارو کې ذکر شوی دی د دې معنی سایه ده د ذلل او د ذلال په مادو کې چې کوم نه دا داخل دی وندخلهم ظلا ظلیلا دا په قرآن کې تقریبا چې په 22 مقاماتو کې دا لفظ راغلی دی د ذلتن په شکل کې راځي کأنه ذلت یا یوم الذله وغیره په سورې شعراء کې موجود دی دا شاند کې ظهر لفظ ذکر شوی دی ظهر اصل کې د زوال دی وخت ویل کېږي چې کوم د ماسپښین دا ټیم دی ماسپښین دی ټیم ته نږدې تقریبا دا د زهره د دینه جوړ شوی دی او دا په 2 مقاماتو باندې راغلی دی من الظهیرة په سورې النور کې او حین تظهرون په سورې الروم کې دا راغلی دا په 2 مقاماتو کې راغلی بیا پسې عزم ذکر شوی دی نو عزم عظمت نه جوړ شوی دی او دا په سورې بقره کې راغلی ولهم عذاب عظیم دا تقریبا چې 103 مقاماتو باندې راغلی په 103 مقاماتو باندې او په دې ټولو کې ضا لیکل شوی دی ضاد پکې نه دی لیکل شوی او بیا پسې بل هغه الحفظ په معنی د حفاظت کولو چې د هغې ضد چې کوم دی نسیان او هیرول دي دا تقریبا په 40 مقاماتو کې یا په 42 مقاماتو کې په قرآن کې راغلی دی او دې
ماده د سوره بقره کې هم راغلی ده، لکه مثال په توګه باندې حافظوا علی الصلوات والصلاة الوسطى، نو دغه ځای کې هم حافظ ټکی ذکر شوی دی. نو حافظ او حفظ وغیره دا په ضاد سره لیکل کیږي. دغه شان کې ایقظ د یقظوتون اخیستل شوی دی په معنا د بیداری د دې معنا راځي، نه بیداریدل، د خوب نه بیداریدل. دا په قرآن کې صرف په یو ځای کې ذکر شوی دی چې هغه کوم ځای دی؟ سورې کهف کې وتحسبهم ایقاظا وهم رقود. اووم نمبر بیا په دې کې انذر ذکر شوی په معنا د مهلت ورکولو، او دا په سورې بقره کې راغلی دی ولا هم ينظرون. دا په قرآن کې تقریبا په 22 ځایونو کې راغلی دی. دا قرآن کې تقریبا په 22 ځایونو کې راغلی دی. بیا عزم یا عزمه د هډوکي معنا ورکوي، دا په قرآن کې هم راغلی دی حیزوام په شکل کې. دا په سورې بقره کې هم راغلی دی وانظر الی الحزام کیف ننشزها. دا تقریبا په قرآن کې په 14 مقاماتو کې د جمع د مفرد په صيغو کې راغلی دی. بیا پسې بل ذکر شوی ظهر. نو ظهر شاته ویل کی او دا ظهور نه اخیستل شوی دی، د جمع ظهور دی، او دا په سورې بقره کې هم راغلی دی. لکه مثال په توګه باندې خلک وایي کتاب الله وراء ظهورهم یا ظهیر، د دې هم اخیستل شوی په معنا د پشت باندې راځي، د شا باندې راځي. والملائکة بعد ذلك ظهیر، والملائکة بعد ذلك ظهیر. یا ظهار په دې باندې هم چې کوم دی راغلی دی الذين يظاهرون منكم من نسائهم وغیره. دا په دې معنی باندې تقریبا په دې شکلونو کې دا په قرآن کې ذکر شوی. یا پسې اخر کې دی اللفظ په دې شعر کې په معنا د کلام راځي، د خبر راځي. دا په قرآن کې صرف په یو ځای کې په سورې قاف کې راغلی دی ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد. ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد. دا مختصر وضاحت موږ د شعر د الفاظو دغه مختصر معنا موږ کو ان شاء الله. زه امید ساتم د الله تعالی نه چې دا سبق په موږ ته یاد شوی دی. زګون نه علاوه چې په نور کوم په دې مادو کې چې کوم حروف دي په دې شکل کې چې کوم حروف دي دا په ټول په ضاد سره لیکل شوی، په ضاد سره به نه لیکل شوی. سبق ته غوږ شئ. وضاد او ضاد باستطالتی په سبب د صفت استطالت و مخرج او مخرج میز جدا کړی من الزوائی د زوانا وکلها تجی او تمام حروف زوا راځي فی الزوانی فزوان کی ذل الزهری فذل ظهور کی عظم الحفظ فعظم او فحفظ کی. ادې معنی موږ مختصر وکړو په کوم څو نمبر چې په قرآن کې راغلي هغې تذکره هم موږ وکړه. ان شاء الله امید ساتو چې یاد شوی تاسو ته. ایقظ فایقظ کی و انذر فانذر کی حزم فعزم کی ظهر اللفظ فظهر او فلفظ کی. الله تعالی دې د زده کړې د عمل توفیق را نصیب کړي.